لومبې خو زه د خپلو مشرانو د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو د زړه د کومې شکریه ادا کوم د خپل طرفه د خپلو مشرانو طرفه چې هغوی په پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان صاحب د سوچ سره د ذلي قیادت سره د اعتماد اعلان وکړو نو انشاءالله تعالی دا ول باور ورکوم دا ول ډاډګرنه ورکوم چې دا کم سوچ دا کم فکر تاسو ولرو انشاءالله دې ته موږ ضرر نه رسو او دا الله تعالی نه دا سوال کوو چې الله تعالی دې زموږ مشران او موږ ستاسو په دې سوچ او فکر باندې پوره راولي زما عزتمندو پاکستان تحریک انصاف د یو نظریې نوم دی او هغه د یو سوچ نوم دی چې هغه زموږ ستاسو مشر عمران خان صاحب روان کړی او هغه د غریب دپاره د صحت کارت د ورکولو نوم دی او هغه زموږ د غریب دپاره د راشن کارت ورکولو نوم دی او هغه زموږ د غریب د بچي لپاره د مفت تعلیم ورکولو نوم دی او هغه زموږ ستاسو د بچو دپاره چې هغه په اوورسیز پاکستان کې پاتې کیږي هغوی له د حق ورکولو نوم دی زما عزتمندو زموږ ستاسو مشر د پاکستان تحریک انصاف چیرمین یو اواز اوچت کړی چې په دې خاوره باندې کلم زما حکومت راغی زه به د مدینې ریاست جوړوم زه به د اسلام دا نظام چې دی مضبوطوالي طرف ته بیم او په اپوزیشن کې هم دا اواز کړی چې مولانا صاحب اختلافات مې د سره ډیر دي خو راځئ نن د سره په دې خبره باندې تیار یم چې د امریکې غلامي پرېږدی او د هغوی سره د ملګرتیا په برابر باندې تعلق جوړ کړئ خو انتهایی د افسوس خبره وه چې په هغه وخت کې هغه مفاد ټوله هغه د مفاد حکمرانان چې هغوی ته دلته د پاکستان دا خاوره د پاکستان دا خلک د پاکستان دا بچي چې دي معزز نو هغوی ته خپل مفاد معزز و هغوی هغه ټوکراو کو خو نن د فار سره دا خبره کوو چې د پاکستان تحریک انصاف د بچي سترګې اوچتې دي چې کله مې عمران خان د وزیر اعظم حلف واغست هغه لومبی اواز چې د مدینې د ریاست اوچت کو او په اقوام متحده کې په لا اله الا الله په بنیاد باندې اواز بلند کو خبره وکړه چې کم سړی زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې توهین کوي څوک ګستاخي کوي زموږ په زړونو کې چړې وال دی موږ دې ته نه یو تیار امریکې دا خبره واورئ چې کم سړي دا اواز اوچت کو موږ د هغې خلاف یو او خپل خلاف یو زما عزتمندو داسې لیډران پکار چې هغه د قوم د پرمختګ سوچ کوي هغه پاکستان د ترقۍ سوچ کوي نن هغه حکمرانان راوچت شوي دي د ملک 14 پارټۍ چې د امریکې سره په سازش باندې یو شو او د عمران خان حکومت غورځو نن هغه د پی ډي ایم ټوله 14 پارټو ټوله دا خبره آن ریکارډ کوي چې پاکستان تحریک انصاف 15 کاله حکومت تیر کړی وی نو د عمران خان موږ نه پرېښود دا ټول به موږ په جیلونو کې دننه پراتو زما عزتمندو د پاکستان تحریک انصاف ته نظریه چې ده د دې دا سوچ چې دی او بالخصوص د بنیر نمایندګي چې ده موږ له یو داسې نر ځوان پکار دی چې هغه د کردار سیاست وکړي هغه د بنیر د مسایلو د اواز اوچت کړي هغه بنیر ته ترقیاتي کارونه راوړي او الحمدلله هغه ستاسو د خاورې بچي زموږ روډ فار جهان باچا په شکل کې تللی دی د منسټر سټین ډبلیو ریاض خان په شکل کې تللی دی نن تاسو زموږ د بنیر دا دوال کې وګورئ چې هغوی پاکستان تحریک انصاف له څومره کارونه راوړي د بنیر عوامو له څومره کارونه راوړي د بنیر مسایل یې څومره حل کړي دي نن کټګري هسپتال ته تاسو بنیر کې وګورئ نن تاسو یونیورسټیو ته وګورئ نن تاسو کالجونو ته وګورئ نن تاسو سکولونو ته وګورئ نن تاسو BHU RHCs ته وګورئ نن تاسو د کړاکل ټنل ته وګورئ نن تاسو د ماربل سټي د هغې لپاره زون اغستو ته وګورئ او بالخصوص زموږ د نوجوانانو لپاره چې په تعلیم کې مونږ الحمدلله اوس مضبوطوالي طرف ته روان یو هغوی دپاره زون 6 جوړ کو چې یاره زموږ دغه ممبرانو صاحبانو زموږ دغه وروڼو دا سوچ وکړو چې یاره زموږ بچي چې دي هغه روښانه مستقبل جوړ کړي د هغوی دپاره زون 6 راغی چې بنیر پکې شامل دی نو هغوی دپاره ځان جدا حلقې شوې جدا ضلعې شوې نو انشاءالله دا تمه ساتو چې په زون 6 کې کله هم د CSS PMS اگزام راځي زموږ ځوانان به انشاءالله په ترقۍ باندې ناست زما عزتمندو دا زموږ ستاسو د بقا جنګ دی زموږ ستاسو د عزت جنګ دی او زموږ ستاسو د فار جنګ دی
او د پاکستان تحریک انصاف ته دې جنډې د اوچتېدو جنګ دی. په دې خاوره باندې نمایندګي شوې ده، په دې خاوره باندې ممبري ډیډک چیرمني د دې حلقې راغلې ده. نن دې خاورې ته د ډیډک چیرمني د هغې د دفتر مزې چې د هغه دغې فارجیان خولي چې کولاو راغلی دی، په ځمکه باندې مشرانو سره ناست دی. دا نه دي ویلي چې زه مې د دې خاورې ممبري کوم، بلکې دی ولې د دې خاورې د خدمت لپاره راغلی. نو چې یو سړی د خدمت لپاره راوچت شي، یو جذبه لري، یو جنون لري، او د پاکستان تحریک انصاف ته پروموټ کېدو او د بونیر د خاورې ترقۍ سوچ کوي، نو زمونږ ستاسو دا فرض جوړي، زمونږ به ستاسو دا ضد او غیرت جوړېږي، پښتو جوړېږي چې هغه مونږ په باري اکثریت سره کامیابۍ طرف ته بوځو. نو انشاءالله ستاسو دا وعده ده چې تاسو به د پاکستان تحریک انصاف سره ودرېږئ. نن تاسو وګورئ کوم جبر شروع دی، کوم ظلم شروع دی، په څه بنیاد باندې چې صرف هغه د آئین د قانون د بالادستۍ سوچ کوي، د جمهوریت ته مضبوطېدو سوچ کوي. عمران خان صاحب عدالت ته پیشې له راځي. زموږ د بونیر ټولو مشرانو ته، نوجوانانو ته خراج تحسین پیش کوم، او بالخصوص د چغرزو چې زموږ سره څومره مقیم مشران دي، په لاهور کې نوجوانان دي، هغوی ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه زموږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړو او اسلام آباد ته راتلو، عدالت پیشې له راتلو، او دې ظالم حکمرانانو په موږ باندې شیلنګ شروع کو، لاټي چارج شروع کو. ولې موږ د دې خاورې دهشتګرد یو، یا موږ پاکستاني نه یو، یا موږ دا حق نه لرو چې موږ د جمهوریت ته مضبوطېدو کوشش وکړو. زموږ دا حق نشته چې موږ د خپل بچي د مستقبل سوچ وکړو، موږ د پاکستان د ترقۍ سوچ وکړو، موږ د بونیر د ترقۍ سوچ وکړو. ولې موږ چې اواز اوچتو به موږ به شیلنګ کېږي. موږ د دې یو خبره کوم د میډیا په وساطت باندې چې پوره PDM ټولې دا خبره واورئ چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان سره د ملک بشر نواله د کشره پورې کو زموږ خویندې دي، کو زموږ میندې دي، کو زموږ مشران دي، کو زموږ وروڼه دي، اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، او انشاءالله تعالی سرونه وپېشندي، خپله وینه به قرباني، او دا ازادي چې ده انشاءالله تعالی د دې جنډې د لاندې به راولي، پاکستان به ترقۍ طرف ته وي. او ستاسو نه مې دا تمه ده انشاءالله چې تاسو د چغرزو غیرتي خاوره یې، دلته تاسو ته د بابای چغرزي په شکل کې ناظم میلاو شوی دی. 4 کاله به انشاءالله تعالی دا ستاسو خادم دې خاورې له به ترقۍ کارونه کوي. او د دې نه مخکې هم په دې ټینور 3.5 کاله کې ستاسو له شوي دي. دا 3.5-4 کاله کې چې دلته کوم کارونه شوي دي، بهرات خان په تفصیل خبره وکړه، بابا چغرزي هم وکړه، ارشاد علم خان هم وکړه چې په دې خاوره باندې داسې حکمراني نه راغلې، داسې مشري نه راغلې چې کوم په دې ټینور کې وشو. نو انشاءالله مونږ هم دا عزم دی، دا خو پښتو ده، دا خو ننګ دی چې بونیر به ترقۍ طرف ته بیایو، او دا جنډه چې ده انشاءالله تعالی د بونیر په ګوټ ګوټ باندې به دا اوچتو. یو اواز به صرف راولو که خیري چې کله الیکشن راغی نو چې کومه پیټۍ کولاویږي، کوم سټیشن کولاویږي، چې یو اواز راځي چې پاکستان تحریک انصاف وګټله، عمران خان وګټله، د عمران خان نمایندګانو وګټله، او پاکستان تحریک انصاف دې جنډې وګټله. انشاءالله دا نه تمه ده چې دا میاشت یو نیمه چې الیکشن ته پاتې دي، کور به نه کېنئ، هر ور در ته به ځان رسوئ. د پاکستان تحریک انصاف ته سوچ، دا نظریه انشاءالله تاسو به هر وره هر در ته رسوئ، دا به کامیابوئ که خیري. زه یو ځل بیا ستاسو د زړه کومې شکریه ادا کوم، او دا نه تمه لرم چې انشاءالله تعالی ستاسو دا اتفاق، دا اتحاد چې دی دا به رنګ راوړي، دا به کامیابي راوړي، او دغه به انشاءالله تعالی تاسو جدوجہد برقرار ساتئ، او د الیکشنه پورې به کورونو کې نه کېنئ. صرف دا یو ضد به جوړوئ، دا به پښتو جوړوئ چې عمران خان به د دې خاورې وزیر اعظم راولو، او انشاءالله تعالی د دې خاورې به وزیر اعظم وي. دا یې سره به موږ نمایندګان یو که خیري د دې خاورې خدمت وکړو. ډېره مهرباني.